که تاسو دا غواړئ چې زموږ په ملک کې د امن راشي، سکون دې راشي، پنځم قانون دا دی چې امن راولي جهاد. کفار ستاسو ملک سمیدو ته نه پرېږدي. په هغه دور کې مدینه منوره اسلامي ریاست، کفارو د طرف نه به سازشونه کېده، یهودیانو به منافقانو په ذریعه مختلف سازشونه کول. نو الله د جهاد حکم راولي چې جهاد لار خپل کوي، د دغه کفارو د منافقینو په مقابله کې قوت حاصل کوي، په سختۍ سره جواب ورکوي. نو امن براش په خپل بدغه انتشار پیدا کون کی، بد امن راوستون کی ذرائع ختم شي. نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړ نو اسلامی حکومت قائم کړ. مکه مکرمه کې د جهاد حکم نو، مدینه منوره کې دا حکم راغی وجنګېږئ په لارې د الله کې. دا کسان چې ستاسو سره جنګېږي زیاتی اوسه مه کوئ، یقینا الله نه خوښوي زیاتې کوونکې. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، وجنئ دیو لره، مړی کوئ په کوم ځای کې چې مومی دیو لره. دې آیت کې خاص د قریشو د کافرانو الله په قتلولو حکم کړی دی چې کوم ځای کې درته میلاو شو د هغوی د کورونو نه په ایستلو او په شړلو یې حکم کړی دی چې څوک دسه جنګ کوي نو تاسو بیا په هغوی باندې زړه مه سېځئ، مړه کوئ دیو لره چې په کوم ځای کې بیا مومئ. واخرجوهم، وباسئ دیو لره من حیث اخرجوکم، چې تاسو د کوم ځای نه ایستلي یئ. والفتنة اشد من القتل، دا رد دی په هغه چا باندې چې هغوی وایي چې دا اسلام د دهشتګردۍ مذهب دی، اسلام کې قتل و قتال دی، خون او خرابه ده، دیو جهاد پرست کړی، خلق وجني، علاقې ورانې. نو الله فرمایي چې په مونږ حمله کوي، زمونږ په مدرسو یې کوي، په جماعتونو یې کوي، په جنازو یې کوي، بدامني خورئ. نو جواب به نه ورکوو. او پاتې شوه دا چې دا خو کافر دي، مشرکان دي. نو دیو چې دا کم کفر او شرک کوي، دیو چې دا کم ظلم او زیاتی کوي، نو دا نقصان د دې وجلو د نقصان او د جنگ د نقصان نه ډېر دی. والفتنة اشد من القتل، دا فتنه د شرک چې ده نو دا د قتل نه ډېره لویه فتنه ده. په دې وجلو کې دومره نقصان نشته، دومره دهشت نه پیلاویږي څومره چې د شرک په دې فتنه میلاویږي. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام، جنگ مه کوئ د دیو سره په خوا د مسجد حرام کې، ځکه دا حرمت والا ځای دی، هلته امن دی، سکون دی، الله ځای د امن ګرځولی. نو د مسجد حرام په خوا کې د حرم په حدودو کې دننه جنگ وسه مه کوئ، حتی یقاتلوکم فی، تر دې چې دیو د سلته جنگ وکړي. حرم په حدودو کې دننه مسلمانان به اقدامي جهاد نه کوي. اقدامي دې ته وایي چې هغه حمله نه یې کړی او ته یې پې کوي. یو دفاعي او اقدامي. دفاعي ده چې هغه در باندې حمله وکړه او ته خپله دفاع کوې، نو د حرم په حدودو کې دننه اقدامي مه کوه، دفاعي خیر دی. وإن قاتلوکم فاقتلوهم، که چېرته هغوی ستاسو په حرم کې دننه جهاد کوو نو بیا یې مړه کړه. كذلك جزاء الكافرين، همدغه رنګ بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا که دیو ونشو فإن الله غفور رحیم، الله بخونکی او مهربان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، وجنګېږه د دیو سره تر دې چې پاتې نشي فتنه. هغه ټیم پورې به د دیو سره جنګ کې چې شرک مکمل د زیل نه ختم شي. او ويكون الدين لله، او شي دین ټول الله لرا، غلبه د الله د دین راش. فإن انتهوا کمن شو دیو د قتال نه صلح نه سکوله، جوړه کوله، غلی شو، نو فلا عدوان الا على الظالمين، نشته زیاته کول مگر په ظالمانو. صلح وشو، جوړه وشو، دیو من شو، نو بیا پچا باندې حمله مکوا او بیا وسع جنگ مکوا، چا ظلم کو زیاته کو او بیا را پاسېدو د مسلمانانو نقصان کو، نو بیا باغوی باندې کولای شي خیر دی.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشت عزت مندی په بدله د میاشتو عزت مندو کې دي والحرمات قصاص او دا ټول عزتونه بدله والدي برابر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه کچا د په دې میاشتو کې چا تاسو سزیاته وکړو نو تاسو هم زیاته کوي دا غوي سره به مسلمات ادا علیکم پشان داغي چې په تاسو باندې زیاته کړي واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الله دا ویریږي او په دې پوه شي چې الله د تقوادارو ملګری دی. دې آیت کې د سلور عزتمندو میاشت ذکر راغلی سلور عزتمند میاشت یو د رجب میاشت زبرګه میاشت ورته وي یو د ذوالقعده میاشت د لوی اختر نه مخکې چې کمی یو د ذوالحجې ده د لوی اختر دا میاشت او بل د محرم میاشت د اسنیانو میاشت ورته خلک وي. دا سلور میاشتې به د جاهلیت په دور کې عزتمند وي. وسه عزت شته او کنه قتال به کې جایز دی او کنه مشهور قول لري چې دا په ابتدا د اسلام کې بیا منسوخ شو ځکه نبی علیہ السلام په دې میاشتو کې بیا صحابه جنگونو لګلیو او په خپل د ذوالقعده په میاشت کې طائف والے 40 ورځې محاصره کړي. سورۃ توبه کې دا راغلی شان نزول کې راځي د دې آیت چې صلح حدیبیه چې کله وشو دا راغی په باره کې راغلی مسلمانانو نبی علیہ السلام خوب لیدل د عمره 1400 صحابه سره روان شو او د عمره په اراده لاړ. د مکه خلک راووت او مخه ولونی و ویل نه وکوي تاسو د موسی جنگونه شو دي دشمنان یې زمونږ به کلی ته ولې راځي. نبی علیہ السلام ته ویل مون صرف عمره لراغلیو د جنگ په اراده نه راغله بیت الله یوازستان رساسو نه را حرم د چا د نه پریم دی تاسو تم سنوایو مون تم سموای. عثمان رضی الله عنه د مذاکراتو د پاره ولېګو چې لاش خبره وسو کو ته وایا چې جنگ نکو الته مشرکانو د عثمان رضی الله عنه د مرګ خبر مشهور نه وجله خو معلومه وله مسلمانانو ته دې جواب راغی چې عثمان رضی الله عنه شهید. نبی علیہ السلام په دې ډېر سخت غصه شو او صحابه د ویونې لاندې کېنول او د ټولو نه بیعت واغستو لاس ویل راکړي چې د عثمان رضی الله عنه بدل بقلو 1400 صحابه د نبی علیہ السلام په لاس مبارک لاس کې. نبی علیہ السلام د خپل بل لاس راواغستو الله بګل عثمان د پاره. کله چې مشرکان د دینه خبر شو چې هغه خو به خبس مرګ ژوند ته تیار شو خیر هم نشته نو 300 مسلمانانو دا مشرکان په بدر کې زغلولي او خپل هغه حالت و تیار ویلا غلا 300 او دا 1400 دینو جدا بسکی نو هغه واپس راځات کول نو وجلای نه او وپد جوړ کو او بیا پاږي کې صلح وشو. نو دا آیت داغه په باره کې نازل شوه. او نبی علیہ السلام چې صحابهونه دا بیعت اغسته او د ذوالقعده بیا شو نو بیا د مشرکانو اخو سي مسلمانانو د بدنامۍ لپاره معمولی سګوري کړ وای ګوره د ذوالقعده په میاش دیو د جنگ اراده وکړه ذوالقعده میاشوا او د جنگ اراده وکړه نو په دې میاشتو حرمت والو کې خدا کار خنه ده نو الله دا آیت نازل کو چې ټیک دا غمنو میاشت حرمت والا په خپل ځای باندې خو والحرمات قصاص دا برابر دي چې چا په تاسو کې زیاته کړو نو بس تاسو سبق شان زیاته کیږي نو دا د آیت د شان نزول خبره. وانفقوا في سبيل الله خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغرزوي ځان په خپل لاسونو باندې هلاکت ته واحسنوا او نیکی کوي ان الله يحب المحسنين الله ورکی نیکی کوونکی. مخکې جهاد خبره وا دروځي خبره وا شو
وس انفاق ته ترغیب دی. انفاق خرج کول د الله په لار کې. د الله په لار کې خرج تفصیلا رسته راځي. دا د جهاد متعلق دي چې تاسو خرچه وکړئ د الله په لار کې. او ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، مغرزوئ ځان په خپلو لاسونو باندې هلاکت. د دې معنی دا نه ده چې جهاد له یو سړی ورځي او په کفارو باندې په اسرائیلو باندې فدایي حمله کوي، نو دا دې نه دی مراد. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان هلاکت ته مغرزوئ. د دې مطلب ترمذی شریف کې یو حدیث کې هم دی ترک الجهاد، چې جهاد پرې دی د بزدلۍ د وجې نه، نو بس کافر به د باندې بیا زور ورکېږي، نو تا به ځان په خپل هلاکت ته وغورځوئ. یا مه غورځوئ ځان هلاکت ته بجمع المال، چې مالونه جمع کوي او د الله په لار کې خرج کوي، نه، نو ځان دې هلاک. لکه حدیث د ابو ایوب انصاری کې دی چې دا هغه په زمانه کې یو سړی د مهاجرینو نه د قسطنطنیه په جنگ کې د معاویه رضی الله عنه په دور کې د کافرانو په صفونو یوازې حمله کړو، تر دې چې هغه صفونه ولا مات کړو، سیرې کړو، بل طرف ته ورسېد او بیا به دغه طرف نه بیا راغی. نو چا ویل د ځان په خپل هلاکت ته واچو. ابو ایوب انصاری ورته کار شو، ویل په دې آیت مونږه خپویو، مونږ صحابه یو، مونږ ته پته ده چې د دې څه مطلب دی. مونږ د نبی علیہ السلام سره جنګونه کړلي، مونږ د اسلام د حد ته را رسولی دی، مونږ د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې د خپل اهل او مال نه تیرو. ویل د دې مطلب دا دی چې ځان د دنیا په مال ګټلو کې هلاکت ته مه غورځوئ، چې هر سم مقصد هم د دنیا مال ګټل ګرځولي. یا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، د دې دا مطلب دی چې ته د توبې نه نا امیده شې، د الله د رحمت نه داسې تباه او نیک اعمال دا مه کوئ. واتموا الحج والعمره لله، پوره کړئ حج او عمره د الله لپاره. فان احصرتم، که تاسو غیر کړی شوئ، فمستیسر من الهدی، نو لازم دی هغه چې اسانې د قربانۍ نه هدیه حج له چې زیو د ځان لپاره د کم څاروی د قربانۍ اخیستی. ولا تلحقوا رؤوسکم، مخروئ د خپل سرونه، حتی یبلغ الهدی، تر دې چې ورسې دا قرباني محله، زید حلالولو ته. ومن کان منکم مریضا، څوک چې په تاسو کې بیماری، او به اذى من رأسه، یا په د باندې څه مرضي تکلیفي د سر نه، او د سر خراول په لازم شي، ففدیه من صیام، نو لازم ده په د باندې فدیه ورکول د روزو، او صدقه، یا صدقه شپږو مسکینانو ته 3 روزو په بدل کې، او نسک یا قربانی دم یو ګډ یا سیرله. فإن آمنتم، کله چې تاسو په امن کې شئ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، چا چې پیدا حاصله کړې وه د عمرې نه په حج سره، هم په یو سفر کې حج او عمره دواړه کړي، حج تمتع یې کړی، نو په مستیسر من الهدی، کومه چې دته اسانې د قربانۍ نه، او فمن لم یجد، که چېرته قرباني نه بیا مونده او دم تمتع په لازم شو، نو بیا به پس 3 ایام فی الحج، 3 ورځې روزې به د حج په ورځو کې ونیسي، او 7 اذا رجعتم، 2 ورځې چې کله دی واپس خپل کور، دا 10 روزې نیول به د باندې لازم. تلک 10 کامله، دا 10 پوره شو. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، دا ثواب والا کار دا هغه چا لپاره دی چې هغه نه اوسېدونکي په خوا د مسجد حرام کې، یعنې په حرم حدودو کې دننه نه. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، الله نه ویریږئ او په دې پوه شئ چې الله سخت عذاب والا دی. د دې ځای نه 196 آیت
د 203 نمبر آیت پورې الله د حج مسائل راوړي. ځکه مخکې د میاشتو تذکره وشوه، نو اوس د حج متعلقات بیانوي. سورة بقره دې ته فستات القرآن وایي. ټول احکام پکې بیانېږي. نو د مونځ بیان شو، د زکات بیان شو، روزې بیان شو، نو د حج احکام هم ضروري هم پکې بیانوي. پنځلوي احکام په دې آیت کې الله د حج راوړل او په آخره کې 3 قسمه خلق بیان کړل. 2 نیکبخته، 1 نیکبخت، 2 نیکبخته او 1 پکې بدبخت، او اقسام د حجیانو غیر حجیانو بیان کړل. او دا غي نه پس بیا جهاد ته ترغیب ورکړي. عائشہ رضی الله تعالی عنها ویلو نبی علیہ السلام ته ویل بزنانو جهاد شته د الله رسول. نبی علیہ السلام ویل په دې جهاد لازم دی خو قتال پکې نشته. څنګه ویل حج او عمره دي کې دا د دې لپاره جهاد. نو دغه د حج احکام دي چې دا به پوره کوي که غیر شوي. لکه نبی علیہ السلام د صلح حدیبیه په موقع باندې غیر شوی نه پرې خو. نو نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړو ویل وسر وخره قربانی وکړه او دا قربانی وروشړلتا سرونه وخره وي. نو دا غي نه پس دا احکام لازم شو. یو سړی چې حج وکي یا عمره وکي نو ترسو چې دا احکام